سجاد علي ترنګزی زما نوم دی. څنګه چې نورو ملګرو خپل تحفظات ظاهر کړل، موږ د سټارټ نه یو دا دعوه ده چې دا د کم کلسټر نظام راغلی دی ته موږ ویلکم کوو، دې ته موږ خوش آمدید وایو، په دې موږ خوشحاله یو. خو دې سره سره چې زموږ کم تحفظات دي هغې کې ډېر ټیکنیکل پوینټس دي. یو اداره ده د هغه په سکول کې د 9 چې کم ماشومان دي د هغې یو شان ریزلټ راځي، د 10 چې کم ماشومان دي د هغې بل شان ریزلټ راځي. اداره یوه ده، عمله یوه ده، بورډ یو دی، ریزلټونه جدا دي. نو دې کې چې کوم دی تحفظات دي زموږ دغه شان د فرست ایر اداره ده، د فرست ایر ماشومانو ریزلټ یو شان راځي، د سیکنډ ایر ماشومانو ریزلټ بل شان راځي. همغه یوه اداره ده، یوه عمله ده، مطلب یو شان سټاپ دی ورته. نو دا ذهن نه مني، هغې کې ډېر داسې نورې زیاتې خبرې دي چې د بورډ دننه هیره پیره شوې ده. موږ د هغې غوښتنه کوو چې کوم شو اپ پیپر دی دا دې موږ ته په ټیبل باندې کېښودی شي، هله به زموږ تسلي کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم راشد دی، زما تعلق المسلم سکول اینڈ کالج سره دی. دا ایگزام وشو، ګورنمنټ هم وایي چې موږ اصلاحات راولو پر تعلیم کې، او دا شان چیرمن بورډ هم وایي. نو موږ د دوی ملګري یو، دوی وایي چې کلسټر سیستم دی، موږ هم ورسره ملګري یو چې کلسټر سیستم دی وشي، نقلونه د مکمل ختم شي، موږ د دوی حمایت کوو. خو بل دا بل خوا زموږ بچي سفر کېږي، مخکې چې به دا سټوډنټس چې کوم دا به موږ سره نو موږ به د ریزیډنټ انسپیکټر په تور باندې د خپلو ماشومانو تپوس کوو. د هغوی د ټایم منیجمنټ لږ مسلې اوس ډېرې دي. د ماشومان دي ګورنمنټ کالج ته لاړ شي، بل کالج ته لاړ شي، هلته تپوس نه شي کولی. لکه زما خپل سټوډنټس فیمیل سټوډنټس موږ ته جړا فریاد کړې، موږ له 15 منټ پیپر لیټ راکړې ده او بیا رانه 15 منټه مخکې اغوښتې ده. نو موږ چیرمن بورډ ته دا ریکویسټ کوو، کنټرولر اف ایگزامینیشن ته، چې کله هم ایگزام وي چې دوی د خپله عمله داسې ګایډ کړي چې کم سے کم د بچو د حق چې کوم دی د ایگزام چې دی کې دوی فیسیلیټیټ کیږي او د دوی د ټایم منیجمنټ خیال ساتي. جنګلو کې ورو ستاسو څه تحفظات دي؟ السلام علیکم ورحمت الله. جنید عزت مې نوم دی او اینډ سکول اینډ کالج چارسدې وایس پرنسپل یم. څنګه چې نورو مشرانو خبرې وکړې، د بورډ کرنټ چې کوم د فرست ایر ریزلټ راغلی دی، نو ټول والدین یا چې کوم اونرز دي یا چې مالکان دي یا پرنسپلان دي، ټول خفه دي چې یاره ریزلټ ولې داسې راغلی دی. نو موږ بورډ چې کوم د کلسټر سیستم ایگزام دی هغه سپورټ کوو، او کلسټر ایگزام چې دی هغه یو ښه طریقې کار دی د ایگزام اخیستلو، چې په هغې کې د ماشومانو جان پړتال وشي. په دې کې څه مسایل داسې شته چې د هغې ریفارمز پکار دي، چې آیا دا پیپر یې څنګه چک شوي دي، آیا چې دی نو په دې بورډ کې چې کوم طریقې کار، هغه بعضې ماشومان خو فیل دي، چې کوم فیل دي هغه خو فیل دي، خو دا کوم چې زموږ ټاپر سټوډنټس دي د هغې مارکس ولې کم دي، چې د هغې دپاره چې دی نو پراپر د چیکینګ طریقې کار صحیح شي، او چې کومې غلطیانې دي چې هغه ټیک کړي. موږ د کلسټر سیستم خلاف نه یو، کلسټر سیستم یو ښه سیستم دی، خو په دې کې د ریفارم راشي. بله خبره زه دا ایډ کومه، اوس چې موږ سره په فرست ایئر کې کوم ایگزام شوی و، په فرست ایئر کې په فزیکس پیپر کې د دې انسپکټرانو نه د دې ټیچرانو نه داسې کوتاهیانې شوي دي چې د ماشومانو 15 منټه ضایع کړي دي، او په اخره کې یې په ټایم باندې پیپر اخیستی دی، هغه 15 منټه ول اخره کې ورکړي نه دي. نو د دې جواب پکار دی چې هله دغلته په دې سټیج باندې یو داسې کس ناست وي، یو نیوټرل باډي ناسته وي چې هغه دا څیزونه مینیج کوي چې ماشوم ته 3 غنټې د پیپر ټایم دی چې هغه 3 غنټې ټایم ورته میلو شي. په دغه باندې زما بورډ سره احتجاج دی. نور د کلسټر سیستم بهترین نظام دی، سپورټ کوم او سپورټ کوو به ټول انشاءالله.